دی ابو جهل له دعوت ورکولو غمخوار دی لکه څنګه تبلیغ والا پس خلق لګي یاره شپه ورځ نه ګوري یاره کور او دکان نه ګوري یاره کاروبار ځای تم را پس را رواني کور تم را رواني په هر ځای کې نو په ایمان وایي دی د چا خبره کوي او چته واسره وایي دی د الله خبره کوي جناب محمد رسول الله د چا خبره کولا الله زما محترم خلق را جمع شو ابو طالب ته وی دا وراره دې سنبال کبه درله سنبالو ابو طالب ترې زما محترمو پدی شرک و شرکیاتو کی پدی کفر و تیرو کی پدی ظلمت کی پدی جاہلیت کی دننا کافر ترې زما عزت مندو دفاع به کولا 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 خو چې کله خلق را جمع شو ورته کېناسته وته وی دا وراره دې سنبال کا دا خو موږ د کاروبار زینو پس را رواني کور تم را رواني پوله پټي ارزه کی یو ځکه د دن خلاصېدل نه ابو طالب جناب محمد رسول الله رو وختو او تو وراره بس ته نور مال لانجی مګورا وراره نور مال لانجی مګورا او د خلکو نه قلار الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي و تر جانا کته پدې خفکیږي او ستا پختو ته پکې مسلوي زب کله وطن پریدم خو تر هغه پورې با زه محنت کوم کوشش کوم مجاهده به د الله د دین د پاره کوم تر څو ټول په ټوله باندې خلق الله طرف ته مې راوستي نه او یا په دې حال کې مال مرګ راغلی نه زه نشم قلارې دی نو چې ترې پوه شي چې دا وراره مې په یو حال کې صبرېدو والا نه دی منع کېدو والا نه دی نو تره ورته وایي وراره جانه زرانه مه ان شاء الله دا تر دې چې تر کومه پورې ژوندې وي ان شاء الله زه به ستا حفاظت کوم د هر طرف نه زه به ستا دفاع کوم د هر طرف نه کافر دی کافر تر نو موږ او تاسو مسلمانانی نو د تبلیغ والا رکاوټ وکاو هغه مقابله وکاو د علماو مقابله وکاو او کې دا الله عذاب له دعوت ور کوي بعضی علاقو کې دغه تبلیغ والا باندې پابندې نه په علماو باندې سختې نه او د عالم او د قرآن بے ادبین کولی الله رب العزت به داسې عذابونه را مسلط که کنه چې سمې هلو زلو باندې وهل د پاسېدو نه وایستل اوس یاسین پټاخه خلاصیږي بس او چې بس خبره خطا ده اما محترمو زه علی الاعلان دا خبره کوم ستا دا پاکستان بچته والله العظیم دا د قرآن والا او د برکت باندې بچته دا د علماء په برکت بچته دا د تبلیغ والا په برکت بچته نو جناب محمد رسول الله ابو جهل ته لګې د دعوت ورکي ابو جهل ورته غوسه شو او په غوسه کې دومره حد ته ورسېدو چې په الله رسول باندې را باندې که الله رسول ته سپیړې نیولې الله رسول صلی الله علیه وسلم دومره وهلو زما محترمو حضرت حمزه رضی الله عنه هغې بیبي خاون خکار لتلو چې کله الته نه راغی ورته وایي دا یتیم دی پلار یې نشته مور یې نشته رور یې نشته خور یې نشته که خبره نه منې نو وهل ولې ورکه وهی یې ولې دا تاسو ته مناسب کاری دا وګوره ابو جهل لعین علیه لعنت محمد والے دی وګوره الله رسول الته ناست زار او قطار سره جاړي یا الله مور دې مرانه واخسته پلار دې مرانه واخستو په ما شومتوب کې دې یتیم پرې خوستم نیکه دې مرانه واخستو ابو طالب امتنه واخستو عبدالمطلب امتنه واخستو او دلته په خلکو را باندې کړي د انسان دې زړه ته څومره درد به زما عزتمندو محسوسېږي چې زه ستاسو دپاره د کامیابۍ سوچ کوم او تاسو څه کوئ ما سره په دې کې حمزه رضی الله عنه لاړې او ابو جهل باندې راکې خوسته او خی وهل او زما محترم هغې نه بعد راغی ورته وایي وراره مه خفه کېږه ستا بدله مې واخست ورته وایي کاکا جانا زه په دې نه خوشحالېږم چې تا زما بدله واخست تا ابو جهل ماله ګزارونه را کړي او تا هغې نه گزارونه ویستل و ای وراره جانه ته په څه خوشحالېږي وایي کاکا جانا زه په دې خوشحالېږم ته ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله هغه تره ورته وایي وراره چې ته په دې خوشحالېږي نن به ستا زړه زه خوشحالوم کلمه وویله مسلمان شو